ګیلهمن د چا نه د ایم پی او ایم ان اے نه ګیله ځکه نه کوو چې د اقتدار په نشه کې یو سړی مسي نو هغه ته د عوام درد نه ښکاري. هغه ته خو ایم پی ای د سر اډو ویلی نه شو، ځکه که هغه زمونږ ایم پی ای وی نو زمونږ را درد او دا به چې کوم دی ځان ته تسلیم کړی و. بجلی مسله زمونږ ته د سکول مسله ده، زمونږ ته هر قسمه مسلې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه عمر خاکسار. کتونکو دا مهال په بونیر بایپاس روډ باندې ولاړ یم. دا روډ د تیرو لسو کالو راهیسې کندې کپرې شوی دی، خراب پروت دی چې له وجې یې په ټریفیکي پیښو کې اضافه هم شوې ده او د دې ځای چې کم مقامي خلک دي هغوی د خورو دوړو له وجې په یو شمېر بیمارو کې مبتلا شوي هم دي. د ملندرې فلاحي تنظیم ځوانانو دغه هڅه کړې ده چې په 10 کاله کې منتخب ممبران اسمبلۍ دغه روډ جوړ نه کړی شو نو موږ به د چندو په پیسو باندې دا روډ جوړو. هغوی د سړک په غاړه باندې کټ یخې دی او د دې روډ د جوړولو لپاره هغې چنده کوي. دغې ځوانانو سره به خبرې اترې کوو، موږ سره پاتې شئ. تاسو ولې مایوسه شوې که نه څه ضرورت د دې چندې کولو بیا د دې روډ کولو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو رالی او موږ له هم کوریج راکړو. تا د روډ حوالې سره خبره وکړه چې تاسو مایوسه شوئ او کولې تاسو په خپله دا کار شروع کړو چونکې کار دا ذاتي نه دی، دا د یو کس نه دی، د حکومت کار دی. ستاسو سوال بالکل ټیک دی، خو تقریبا دا دریم پیره ده چې د پی ټی آی ایم پی ای او ایم ان اے د دې ځای نه منتخب کیږي. هغوی ښه په کافي تعداد کې دلته ووټونه اخلي، بلکې که زه دا ووایم چې هغوی ښه په غټ لیډ ځي د بازار په یو سی باندې، نو دا به غلطه نه وي. خو هغوی چې کوم دی نو تقریبا دا د هغوی دریم ځل شو په اسمبلی کې. خو که د دې په ځای باندې مونږ چېرته بل داسې یو د پنجاب یو کس هم لیږلی وی چې پښتون نه وی نو هغه به ښه به زموږ نمایندګي کړې وه. د ایم پی ای او د ایم ان اے کار نمایندګي کول دي، د خپلو خلکو مسایل چې کم دی نو دغه په ایوان کې هغه راوچتول دي، بیا د هغې د حل دپاره اقدامات کول دي. نو مونږ علاقه د خاص کر د ملندرۍ خلک دغه د دې نه مایوسه شو. هغوی ته څو پیرې مونږ ویناګانې وکړې، په جرګو ورپسې لاړو، د سی ان ډبلیو محکمې پسې مونږ لاړو، په دې مونږ پریس کانفرنس هم وکړې، احتجاجونه هم کړي دي. خو چونکې دا ملک زموږ داسې دی په دې کې نه آیین شته او نه قانون شته، دا په دغه وجه چې په آیین کې یو اختیار مونږ له راکوي چې یاره تاسو احتجاج کوئ. خو چې مونږ کله احتجاج کوو د خپل حق دپاره نو په هغې کې بیا په مونږ اف آی آرونه کېږي او بیا د تاڼو تحصیلونو هغه چکر د هغې نه چې مونږ مایوسه شو او مونږ دا وي چې یاره دغه پیسې مونږ په تاڼه او په تحصیل لګو نو بجای د دغې چې مونږ دغه احتجاجونه کوو او ځان له فضول ټیم ضایع کوو نو مونږ د ملندرې فلاحي تنظیم ځوانان راپاسي زمونږ دا یو فیصله وکړه چې یاره دا روډ به په خپلو چندو باندې جوړو. نو نن چې کوم دی نو تقریبا درېیمه ورځ زموږ په دې کې لګیا یو او دغه کډې چې کوم دی دا مونږ په سیمټو باندې بندو. انشاءالله سبا که هیر یا بل اوس به دا کار مونږ مکمل کوو. او اسد بھائی دومره پورې تاسو مایوسه شوئ چې تاسو د چندو پیسو ته کېناستئ او دغه روډ پې تاسو ټیک کوئ، ګیلهمن د چا نه؟ تاسو د ګیلې خبره وکړه نو د ایم پی ای او ایم ان اے صاحب نه خو بالکل ګیله نه کوو، ځکه هغه دواړه د اقتدار په نشه کې مست دي. د اقتدار په نشه کې چې یو سړی مسي نو هغه ته عوام نه ښکاري. خو دا نور سیاسي پارټو والا چې کوم دي، که اے ان پی ده، که جے یو آی ده، که جماعت اسلامي ده، نورې دغه ټولې پارټۍ چې کوم دي نو دغه خو برسره اقتدار نه دي. نو دوی له کم از کم پکار دي چې راشي که زموږ سره له 100 روپۍ امداد کولی شي چې دغه مو کړي، که دغه نشي کولی چې هسې زموږ حوصله افزایي وکړي چې یاره دا تاسو کوم کار روان کړی دی ډېر زبردست دی او موږ په شا وټپي نو دا به زموږ دپاره ډېره د اعزاز خبره او ډېره د فخر خبره به. نو د ایم پی ای او ایم ان اے نه ګیله ځکه نه کوو چې د اقتدار په نشه کې یو سړی مسي نو هغه ته د عوام درد نه ښکاري. اسد بھائی دا راته ووایې په دې روډ باندې څومره علاقې دي، څومره بانډې دي یا کلي دي په دې روډ باندې؟ دغه راته ووایه. په دې روډ باندې تقریبا غټ کلي 4-5 پې غټ کلي دي او بانډجات هم ورسره ډېر دي. نو په دې ټریفک ډېر زیات دی. تاسو په کیمرې په سترګه هم لیدی شئ چې کافي خلک په دې باندې ځي راځي او ډېرو خلکو ته مشکلات دي. بالکل دا د بونیر هم چې کوم دی نو تاسو بایپاس وي، خو دا بایپاس نه بلکې دا مین روډ دی. د سورکاوی په هغه طرف باندې چې کوم ګاډي ځي نو هغه اکثر د سورلو حکم پرایویټ ګاډي چې دي هغه ټول تقریبا په دې طرف باندې ځي. نو د بونیر ټریفک هم په دې باندې ډېر زیات دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه لومبۍ خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې دومره په دې لنډ تنګ وخت کې رالی او موږ له هم ټایم راکړو زموږ د اواز تاسو پورته کوئ. د توپیل انجم نه خو هغه ته خو ایم پی ای د سر اډو ویلی نه شو، ځکه که هغه زمونږ ایم پی ای وی نو زمونږ را درد او دا به چې کوم دی ځان ته تسلیم کړی و. بجلی مسله زمونږ ته د سکول مسله ده، زمونږ ته هر قسمه مسلې دي. بیا زمونږ دا روډ ډېر زیات خراب دی. ستاسو د میډیا د فیسبوک په دې پاڼه باندې تاسو په دې کیمره باندې مونږ اینی دا ټولې کډې ډېرې زیاتې خرابې دي. مونږ خو د تارکولو وس خو زمونږ نشته،
زموږ خو دغه د 100 روپو وس دی چې په تاڼه او په تحصیل لا نه لګي که د بجلۍ دپاره احتجاج کوو خپل حق تپوس غواړو نو په موږ باندې FIR کیږي نو چې هغه رانه په دې لږ احتجاج نشو کولی نو زمونږ خو دا یو د خپلو د لنډي د برنګڼو د باقي د ټول سودم رستم د عوامو ته زمونږ دا ریکویسټ دی چې راشئ د ملندرۍ فلاحي تنظیم والا راوتي دي دلته کې راشئ مونږ راغلي یو زمونږ تنظیم والا غون ټیم موجود دی که چا سره ټیم یې راشئ په دې روډ باندې به کار وکړو نو هغې له دا پکار دی چې زر تر زره چې کوم دی نو راشي او زموږ سره په دې کې تعاون وکړي دا خو مونږ هغه د پیتاو ملندرۍ نه راغستی دی او انشاءالله دی په رستم باندې دا روډ لګو 3 ورځې زمونږ په دې کې وشوې باقي زمونږ په 2 ورځې کې را کار چې کوم دی مختصر کمپلیټ بشي انشاءالله نو کو دی زر تر زره د ملګري رالو MPA صاحب له دا پکار دی چې راشي او په دې روډ باندې چې کوم دی کار شروع کړي وقار احمد دی د ملندرۍ فلاحي تنظیم سره یو ممبر یم نن خو زمونږ 3 ورځ ده او تقریبا زمونږ کار 70% مکمل شو او په دې کې مونږ چې څومره هم خرچه کېږي نو یو خو به خبر ده چې موږ په ریکارډ باندې راولو زموږ څومره خرچه کېږي سیمنټ لګي د ډیزلو خرچه وغیره په دې کې موږ سره ډېر دا کم کسان چې لګیا دي دا ټول خپل کلي کسان دي خو بالکل هېڅ قسمه دیاړلې نشته او دویمه خبر ده چې په دې کې زمونږ پیسې په کانه پینا باندې نه خرڅ کوو مونږ د خپل کور نه ځان سره سهار مو ماسپښین مو پسې د کلي نه روټۍ وغیره راځي او بله خبر دا کوم چې دا زمونږ ملګري خبر وکړه اسد صاحب چې دا روډ صرف د بونیر روډ نه دی زموږ په دې علاقه باندې سرملنګ مشهور یو د ټوریزم یو ښکلی سپاټ دی چې په هغې باندې په هر لحاظ سره جمعې په ورځ باندې خصوصا تاسو به نن دا ګڼه وینئ په اخترونو کې په 14 اګستو باندې ډېر زیات د لرې ځایونو نه خلک راځي نو صرف زمونږ کلیوالو ته نه سیاحتي میلمنو ته د پېښور میلمنو ته زموږ مریضانو ته سټوډنټانو ته په دې باندې ډېر تکلیف و نو آخر دا چې موږ په خپل اپنی مد آپ کې تخت چنده شروع کړل 10 روپۍ 20 روپۍ هر یو ګاډي والا ته ودرېږو او چنده ترېنه کوو ځان سره یې لیکو چې موږ له چا څومره پیسې راکړلې نو تقریبا انشاءالله زموږ کار 70% مکمل شوی دی او امید دی چې انشاءالله که خیري په دې ورځ کې به نور هم کمپلیټ شي دا وخت د رستم نیوز ډېر کتونکي تاسو ګوري د هغې نه څه مطالبه کوئ د دې روډ حوالې سره او چې زمونږ خو د رستم نیوز والا نه مو بلکې د رستم د ټولو عوامو نه څومره چې خلک دی څومره چې اعلی سرمایه‌دار دي یا له چا څومره وس کېږي نو ټول نه دا د مطالبه کوو چې زموږ سره په دې کې مالی امداد د چا وس کېږي جاني امداد د چا وس کېږي په دې کې زموږ سره چا سیمټو وس کېږي موږ سره دا ځکه پکار چې دا په خپل چنده باندې روان کړی دی باقي چې څه ورکوي انشاءالله که هغې د هغې پوره ریکارډ دي ته د سوشل میډیا په طور باندې په فیسبوک په پیجونو باندې دا به ښوولی کېږي چې بهیڅ تاسو پیسې مونږ هسې نه دي لګولي مونږ په دې کار کې لګولي انشاءالله کتونکو تاسو د ملندرۍ فلاحي تنظیم ځوانانو خبرې ترې واورېدې دي چې کم کار کوي دا د ستاینې قابل دی دوی د وس لرونکو خلکو نه دغه مطالبه کوي چې په دې کار خیر کې زموږ مرستیال جوړ شي دلته کې زموږ پروګرام سرته رسي اجازت راکړئ د لوی الله په امان